بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن ما سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی د تحصیلي تنګي چیرمن حاجی فضل امین صاحب. په تنګي کې د سیلاب حالت ته بارانونه روان دي او بیا د سیلاب بار اعلانونه کیږي. دغه حوالې سره به د معلومات کوو چې د سیلاب موجوده چې کوم الرټ جاری شوی دی د هغې حوالې سره د تحصیل اډمنسټریشن څه تیاری دی او د هغې نه علاوه د 5 اگست چې کوم احتجاج دی نو چونکې فضل امین صاحب د تحصیلي تنګي صدر دی د هغې حوالې سره به د تپوسونه کوو چیرې د هغې څه تیاری دی. ناظم صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته ووایئ چې د مونسون موسم دی د فلډ الرټ دوباره جاري شوی دی د هغې حوالې سره ستاسو ذاتي د تحصیل اډمنسټریشن څه تیاری دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگرخان به موږ ستاسو د خیبر ټي وي ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې خپل قیمتي ټیم هم ویستو او موږ له رالی او زموږ دا موقف زموږ د عوامو مخې تږدی. نو دا خو تاسو ته پته ده چې د بره نه دا الرټ جاري شوی دی چې ریلې را روانې دي دلته را رسېدلي نه دي. زموږ چې کوم د ټیمې سټاف دی زموږ د اے سی ډي سی صاحب سټاف دی نو هغه دې ټیم کې بالکل تیار دي موجود دي په خپلو دفترو کې چې څه قسمه ضرورت راځي نو انشاءالله هغوی به خپل بھرپور تیاری ورته کړی او خپل کوشش به کوي. خو موږ د هغې نه علاوه د خپلو عوامو ته دا یو ریکویسټ کوو چې څوک د سیندونو په غاړه دي څوک چا کورونه دي نو هغوی د خپل تیاری هم وکړي هغوی د لږ سیټ ته شي نو انشاءالله د زموږ عوامو ته به تکلیف کم شي او زموږ چې څومره د تحصیل عمله ده نو دوی ته به مسانی پیدا شي او دا د الله د اړخه یو عذاب به ورته ووایو چې عذاب دی نو د دې به موږ په خپله مخنیوی کوو د عوام نو انشاءالله موږ به ترې الله تعالی بچ کوي او د دې باوجود که دلته زموږ د چا څه نقصان شوي د چا کوټه را پرېوتي موږ دلته یو د میرزا ډېر سټ ته یو کوټه را پرېوتې هم ده هغې له زه کوشش کوم چې په خپله ورم شمه او د هغې نه علاوه که موږ ته پته نه نو موږ سره د رابطه وکړي انشاءالله فوري به ورسره امداد هم کیږي زموږ د تحصیل د سیډه او چې څه قسمه ضرورت وي نو انشاءالله هغه به د هغوی الله تعالی پوره کوي. ټیک ده. ناظم صاحب ډېره ښکلې خبره مو وکړه چونکې دغې باندې زما سوال خو تاسو د هغې نه مخکې جواب ورکړو چې تېر کم بارانونه شوي دي په هغې کې بیا دغه ځای کې د لوکل د ټاټونو په خوړ کې سیلاب راغلی دی د یو سړي کوټه راغورځېدلې ده او ډېر زیات په غریب کمزوري حالت کې دی نو هغه تاسو اعلان وکړه چې زه به ورځم او کوشش مې دا دی چې هغې سره امداد هم شي. د هغې نه علاوه ناظم صاحب زموږ چې د ټاټونو دا کم لوکل خوړ دی د ډېرې مودې راسې دا قبضه مافیا یا خلکو بند کړی دی د خلک بار احتجاجونه کوي د میډیا په ترو باندې هم هغوی خپل اواز مخې ته راوړي چې یاره د دې د کولاوالي لپاره څه وشي چونکې تاسو په یو ذمه دار عهده باندې ناست یئ د هغې لپاره ستاسو څه هلې ځلې څه پلانینګ څه کوششونه مخکې کړي دي کوم کړي دي نو څه رکاوټونه دي که مخې ته راځي یا آینده لپاره به تاسو څه کول غواړئ؟ یاره جي دا خوړ چې تاسو کومه خبره کوئ نو دا زموږ بالکل مخې ته دی او موږ دا اینو په دې کې چې که دا خوړ کولاو نه کړلی شي نو دی زموږ عوامو ته ډېر غټ نقصان دی ځکه چې دا به اوبه رامنې کوي او دا اوبه به ټول تنګي ته ځي. خو چونکې داسې کار دی چې موږ په دې کې پټواریان راغوښتي دي پټواریان وایي چې په دې کې څه ځای په ځای انتقالونه شوي دي نو موږ د رینیو سټاف نه دا یو درخواست ورته کړی دی چې موږ له زوړ ریکارډ راکوي چې دا اوس چا کړي دي که نه دا په زوړ ریکارډ کې را روان دی نو انشاءالله چې دغه ریکارډ موږ ته میلو شي نو په هغې به موږ خپله کاروایي ښه بھرپور کوو انشاءالله. ټیک ده. یعنې د انتقال رکاوټ تاسو ته مخې ته راځي. ټیک ده. ناظم صاحب د هغې نه علاوه سیاسي طرف ته هم راځو په د 5 اګست نه پاکستان تحریک انصاف ته احتجاج کال ورکړی دی تاسو سره تحصیل صدارت هم دی نو د هغې حوالې سره هم څه تیاری دی؟ سنگرخان به هغې له خو موږ خپلې تیاری چالو کړي دي خپل ځای په ځای کنونشن هم موږ وکړی خپل میټینګونه هم کوو او نور زموږ د لیډرشپ چې موږ ته څه حکم وشو نو د هغې به موږ تابعدار یو او زموږ د پی ټي آی ورکر هم بالکل تیار دی جي هغې ته. ټیک ده. ناظم صاحب موږ له دغه خپل قیمتي وخت راکړو چونکې د سیلاب الرټ جاري شوی دی تاسو په ویزټس باندې یئ مصروفه یئ بیا هم موږ له دغه وخت راکړو خوشحاله م غواړم ښاد اوسئ. مهرباني جي عزتمند شه.